صدر د عبدالرحیم صاحب په هدایت باندې د دې په حواله باندې راوتي وو چې صوبایي حکومت او د سوات انتظامي دا فیصله کړې ده چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې ټول وطن کې کرونا وبا ډېره په تیزۍ سره په شدت سره دا لهر را روان دی او تاسو ولیدل چې ورځ په ورځ په هغې کې اضافه کېږي نو موږ په دغه حواله باندې د آګاهۍ مهم په حواله باندې راوتي وو چې موږ کم از کم بازار ته راوځو نو کم از کم موږ له پکار دا دي چې موږ ماسک اچولی د ماسک سره سره موږ له پکار دا دي چې موږ د یو بل سره لاس نه میلاوو که لاس فرض که موږ میلاو کړو نو موږ له پکار دا دي چې موږ فوري طور باندې خپل لاسونه بیا وینځو بیا ولې که موږ دا لاس ونیمځو نو موږ دا لاس به موږ یا مخ له وروړو یا به موږ خولې له وروړو نو د هغې سره به زموږ په بدن باندې دا جراثیم چې دي دا به خورېږي دا زموږ او د حکومت او د سوات انتظامي د ټولو دا ذمهداري جوړېږي دا د یوې طبقې کار نه دی خو د دې مقابله چې موږ کوو د الله په مهربانۍ باندې دا به موږ ټول په جمع باندې کوو او تاسو ټولو ته معلومه ده چې 14,000 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام په صفایه په حواله باندې په دې باندې بحثونه شوي دي چې صفایي چې کومه ده هغه نیم ایمان دی یو دا خواست کوم ته چې د چا په بازار کې کار نه وي نو کم از کم هغه له پکار دا دي چې هغه بازار ته نه راوځي چې په بازار کې ګڼه نه جوړېږي هسپتالونو صورتحال تاسو ته معلوم دی چې زمونږ په ټول ملک کې تقریبا 90% د اکسیجن اخراج کېږي 90% اکسیجن خلکو ته لګي په هسپتالونو کې د اکسیجن کمی دی نو موږ صوبایي حکومت ته مرکزي حکومت ته خواست کوو چې هسپتالونو نه په وافر مقدار کې د اکسیجن انتظام ورته وشي ورسره د وینټیلیټرو انتظام ورته وشي ورسره د دې دپاره چې کوم د علاج معالجې دپاره کمې دوايانې دي کم از کم د دې بندوبست ورته پکار دی په دې وخت کې موږ له د لارو کوڅو جوړول یا نورې فضول پیسې د لګولو ضرورت نشته په دې وخت کې موږ له پکار دا دي چې د الله په مهربانۍ باندې موږ د خپلو انسانانو دا ژوند چې کوم دی د دې د بچ کولو کې موږ له کردار ادا کول پکار دي دا نن چې موږ راوتي وو دا موږ د سوات فیډریشن د پلټ فارم د لاندې راوتي چې موږ دا یو آګاهي مهم دا پیغام لاړ شي د میډیا په ذریعه باندې چې کوم صوبایي حکومت فیصله کړې ده کوم د سوات انتظامي کومه فیصله کړې ده چې په هغې باندې باقاعده طور باندې موږ عمل درآمد وکړو د دې سره سره زه دا خواست کوم علما کرامو ته هم خواست کوم اساتذه صاحبانو ته هم خواست کوم د هرې طبقې خلکو ته خواست کوم د پنشن رونه چې کوم دي د هغو اسوسییشن چې دی هغو ته هم خواست کوم چې کم از کم هغو هم په دې علاقه کې په هر ځای کې چې اواز رسي چې هغه دا باقاعده طور باندې دا مهم وچلی په جوماتونو کې پکار دا ده چې هغه کسانو ته موږ خواست کوو چې څوک ټوخېږي یا څوک یخنۍ والی کم از کم هغه له پکار دا دي چې هغه جومات ته نه راځي که هغه فرض که په خپل کور کې لمونځ وکړي د جومات په ځای باندې د جومات هغه ثواب ورته هم میلاویږي او د هغه خپل کور هغه ثواب ورته هم ډبل میلاویږي نو موږ له پکار دا دي چې په دې باندې موږ عمل درآمد وکړو دا یوازې د حکومت کار نه دی تاسو که د پاکستان الکترونیک میډیا وګورئ تاسو که اخبارات وګورئ په هغې باندې تاسو اشره وګورئ نن هندوستان زموږ ګاونډي ملک دی نن په هندوستان کې چې کوم صورتحال دی هلته کې د هغو سره د پنځونو هغه انتظام ورسره نشتي نو موږ خو خامخا انسانان یو او علاج معالجه چې ده دا خو باقاعده طور باندې سنت طریقه ده موږ له پکار دا دي چې موږ په دې باندې عمل درآمد وکړو لاس وینځلو باندې باقاعده طور باندې دغه وکړو خپلې صفایي خو موږ د الله په مهربانۍ باندې کوو 15 وخته موږ خپل لمونځونه کوو باقاعده طور باندې دا اوبه چې کومې دي دا باقاعده طور باندې یو قسمه سینیټایزر دي موږ روزانه خپلې خولې وینځو خپلې پوزې موږ وینځو نو موږ له پکار دا دي چې موږ په دې باندې باقاعده طور باندې عمل درآمد وکړو که په دې باندې موږ عمل درآمد وکړو نو زه تاسو ته دا یقیني تسلي دله در کومه چې په سوات کې دا کومه شره چې په تیزۍ سره روانه ده انشاءالله تعالی چې په دې باندې به کمې بونده کېږي دا به د الله په مهربانۍ باندې د عوامو په تعاون باندې د ځوانانو په تعاون باندې څومره سکولونه چې دي د هغه سکولونو ماشومانانو ته موږ هم خواست کوو چې هغه هم دغسې یو واک وکړي او په دې خلکو کې کم از کم آګاهي راوستل پکار دي تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ د علاقه چې کومه ده دلته دهشتګردي تېره شوې وه تاسو ته معلومه ده چې دلته قدرتي آفتونه راغلي وو تاسو ته معلومه ده چې دلته فروز کالم کرونا وبا راغلې وه څه کالم راغلي ده زموږ د سوات کاروباري طبقې د سوات عوامو په دې اړ کې ډېره زیاته ګټه قرباني کړې ده د دې دپاره زموږ صدر عبدالرحیم صاحب مکمل طور باندې په هر وخت کې د دې دپاره اواز پورته کړی دی جدوجهد یې کړی دی نن که موږ دا کاروباري طبقه وګورو موږ 2 ورځې د لاکډاون فیصله کړې ده چې په هغې باندې د صوبایي حکومت د سوات انتظامي باقاعده طور باندې تعاون اعلان کړی دی چې دا 2 ورځې به وي خو
کم از کم موږ له پکار دا دي چې موږ په دې خبرو باندې عمل درآمد وکړو. موږ صوبایي حکومت ته هم خواست کوو چې کم از کم د سوات دا خلک چې دی یقینا ډېر زیات غریبانان دی. د دې کاروباري طبقه چې کومه ده هغه ډېره زیاته غریبه ده، خپل کرایه نه شي پیدا کولی، د بجلۍ بل نه شي پیدا کولی. کم از کم د سوات کاروباري طبقې له سیول سوسایټۍ له چې څومره انجیوز دي، څومره خیراتي ادارې دي، کم از کم زموږ د سوات د دې ولس سره، د سوات د دکاندارانو سره کم از کم د دوی سره مالي تعاون پکار دی. موږ ماسکونه راوړي دي، موږ به دا ماسکونه تاسو ته اچوو. دا د دې دپاره موږ نه اچوو چې تاسو ځانه ماسک نه شئ اخیستی، تاسو د الله په مهربانۍ ځانه ماسک اخیستی شئ. خو دا موږ دې خلکو ته یو پیغام ورکوو چې په بازار کې ګرځئ نو کم از کم ماسک اچول چې دي دا په موږ باندې لازمي دي. څنګه چې په موږ باندې مونځ فرض دی، دغسې موږ به اول خپل ژوند بچ کوو. خپل ژوند چې موږ بچ کړو، موږ به د دې قوم صحیح رهنمایي به وکړو، د دې قوم به صحیح خدمت وکړو. که فرض که موږ ځان نشو بچ کولی، الله تعالی موږ بچ کوي، الله تعالی به موږ بچ کوي. او بیماري هم د الله د طرفه ده، چې د الله د طرفه ده نو موږ د الله په مهربانۍ باندې انسانان یو. موږ له عقل راکړی دی، عقل فکر یې راکړی، شعور یې راکړی دی. نو موږ به په دې خبرو باندې عمل درآمد به کوو او مخ په وړاندې به ځو. او د حکومت او د سوات د انتظامي د دې اقداماتو به موږ بھرپور ملګرتیا کوو. سوات فیډریشن به باقاعده طور باندې په دې باندې عمل درآمد کوي او د دې ستاسو د دې چینلو په ذریعه باندې زه ټولې دنیا ته بیا خیبر پښتونخوا ته بیا سوات ته دا پیغام ورکوم چې کم از کم زموږ د سوات د کاروباري طبقې سره او د سوات د عوامو سره کم از کم تعاون پکار دی، د ریلیف په شکل کې پکار دی. روژې مبارکه میاشت ده، ډېر غریبي ده، ډېر غربت دی. نو کم از کم حکومت هم پکار دا دي، دا نه ده چې حکومت زموږ نه ځان خلاصوي، اساسته بازار یې دلته لګولی دی یا دا بازار یې لګولی دی، په دې باندې مسله نه حل کېږي. کم از کم په ټولو دوکانونو کې د یو ټولې جسو په شان کې په ټولو دوکانونو کې پکار دا دی چې خوراکي څیزونه ډېر غټ مقدار کې دغه کي ورسره چیني وړه شو، دا شیزونه شو، کم از کم دا په زیات مقدار کې ورکول پکار دي. نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زما دا ماتې ګوډې خبرې واورېدې. موږ سره دا ماسکونه دي، دا به تاسو ته موږ لګوو. د دې سره د سینیټایزر دوایي موږ راوړې، هغه به تاسو ته موږ په دې لاسو باندې اچوو. تاسو به دا کار چې دی یوازې په موږ نه کېږي، پکار دا ده چې دا تاسو په خپلو علاقو کې د الله په مهربانۍ باندې